اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو فرمان مروت سره د ټیم مروت کمیونټي اواز په پیج موجود د عزتمندونو به موږ خبرې کوو. نن عزتمندو موږ راغلی یو د بچکڼه منځو کلی سره باسین مارکیټ، خو هغه چې احمد یوناني دواخانه اینډ اجامه سنټر چې هغه مولانا شاهد الله صاحب طب سره 2010 راسي منسلک ده او دا خدمات دای قوم ته سر انجام کوي. عزتمندو لکه یقینا طب په دنیا کې ډیر زوړ روان ده، خو چونکې د موږ خلک لا دې نه ایګنور دي یا دې په حقیقت رسېدلی نه دي، نو موږ مولانا شاهد الله صاحب سره باضابطه میلاویږو او تاسو سره میلاوو. دې په حوالې سره عزتمندو راځو تاسو د څو خبرې وارو. مولانا صاحب یقینا خبره د دنیا د سکرین باندې ویني طب دا او انګریزي دوايانې دي په مقابله روانې دي، خو چونکې نن موقع مناسبت سره طب باندې خلکو ټرست نسته ده، که بیا ستره بیا ډېر کم ده. خلک طب ته ډېر توجه نه ورکوي. دا بنیادي وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه تا او تاسې ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې ټیم وروباسه او ما ته راللو. نو یقینا دا ډېر لوی کار ده. سوال دی وکړو طب په حوالې سره چې نن دې ته خلک ډېره کمه توجه ورکوي او انګریزي چې دا هغه ډېر فالو کوي. نو د هغې ډېر زیات بنیادی وجوهات دي. اول وجه خدا ده چې جی حکماو ته حکومت ویلیو نه ورکوي، هغه توجه نه ورکوي. انګریزي ډاکټرانو ته اسپتالونه دي، په لکاو باندې تنخواګانې دي، په ارباو کروڑاو باندې هغې فنډونه یي اسپتالو لپاره دوایګانې. موږ سره ډېر لوی ناروا او میرنۍ مورې غوندې سلوک کېږي. موږ هم په ډیچ کیو چې یو اف ټي جی چې دا ایم بی بی ایس ور طاقت یا په چناست خو هغې سره نه دوایګانې سته، هومیوپیتیک وال هم ناسته په هر ضلع چې ډسټرکټ چې هډ کوارټر چې یو ناسي هغې ته نه دوایګانې حکومت ورکوي او نه مطلب دا چې نوره پروموشن یې کېږي او نه ویکنسۍ زیاتوي. او انګریزي ته ډېر لوی توجه ورکېږي، هغې ته مشینګري اسپتالونه لکاو کرباو فنډونه ورته منظورېږي. نو د هغې وجه چې دا هغه دا ده. باقي طب خو چې دا هغه خو ازلي ده، ابدي ده. دا انګریزي خو اوس راغله او طب سره مخکې دغه امراضو دغه سره ښه کېدل، خو چونکې انسان چې دغه اسان پرسته موږ طب چې د هغه ډېر اساني سره سړی خلاصي، انګریزي چې ډېره ګراني او اخر ته بیا چې د هغه لا علاج سي. نو دې له وجې نه انسان چې دا هغه اساني والکار چې دا نه خوښوي لږکي هغه پسې ځي. مولانا صاحب لکه یقینا دې چې یوه حجامه را درومي، موږ خو ته طب حکیمان خو موږ نه یو، نو د حجامې په حوالې سره د ناظرینو د څه بالکل حجامه چې دا هغه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه کله معراج ته تللم نو هر اسمان باندې ما ته فرشتې ولاړې وې او هغې ما ته وې امت ته به حکم وکړې مر امتک بالحجامه، چې ته به خپل امت ته دغسې نه وایې، امر اډر به ورته کوې چې دو به حجامه لګوي. او خپل ځان په حوالې سره ورته ویله علیک بالحجامه، تا باندې حجامه لازمه ده، داسې نه وي ته لګوه. نن افسوس مقام دا چې موږ مسلمانو ته د هغې معلومات هم نسته، پته نسته، بیسیکلی پیاژو هم نه په دې باندې. او چین یو کافر ملک ته دغه رنګې نوره خو غیارو نن دا نیولې ده، چین دا قومي علاج هم ګرځولی ده. حجامې لیول سره الحمدلله دلته ډېر لوی داسې لا علاج امراض راغلی دي، مرضونه راغلی دي، مریضان راغلی دي چې که زه تاسې ته نن په هغې شمار باندې شروع وکړو نو بیا به ویډیو ډېره اوږده سي، خبرې به زیاتې سي. خو بهرحال الحمدلله رنګړوا په حوالې سره، د مخ دانو په حوالې سره، بلډ پریشر په حوالې سره، دغه رنګې بواسیرو په حوالې سره، نور ډېرو امراضو په حوالې سره دلته الحمدلله حجامه چې د تسلي بخش کېږي. او د هغې دلته څه نور داسې خاص فیس نه وي، خو بهرحال چې کوم خرچه مرچه په راسي دا علاقې ته موږ یو کار راوړی ده. او زه خلکو نه دا اپیل کوم چې دوی د دې نه فایده واخلي. عزتمند لکه یقینا موږ ته دا پته ده چې اسلام آباد نه تا فارغ سلی او ډېر اعلی تعلیم دې حاصل کړی ده، نو تا دې په حوالې سره ډېر علاجونه خلکو والو کړل، دې په حوالې سره به څه رڼا واچوي شي؟ جی او مړه فاضل طب والجراحت اف ټي جی ورته وایي اسلام آباد نه طبي کونسل نه فارغ یو
او دلته که په دوایي لیول باندې او که حجامي لیول باندې الحمدلله ډیر زیات مریضان چې دی هغه الله تعالی شفا ورکړې ده او سبب یې ورپاره موږ ګرځولی لکه ګلو په حواله سره د ویښتانو مخ قبل از وخت سپینېدلو حواله سره کوټه کېږي یا دوړېږي یا خیزي یا دوه سرونه حیضه چې دا قبض غاښو دغه رنګې بیماریګانې چې دي لیکوریا مهواري چې دا هغه بې ترتیبه راتلل زیات راتلل دا زه هغه بیماریګانې چې بیانوم چې هغه ما اوس تاسې ما ته اطلاع راکړه چې موږ درځو نو ما ذهن چې کومې ما سره څه ریکارډ میکارډ نه رعشه لاس تریږي دا هم شسلی دي تکتیر البول وړې می تازه چاول څاڅي چاول او دس نو چیږي کالا یارکان پیلا یارکان غنټیاں دا جوړونه خوږیږي وړوکی جوړونه ګوتو والے زنګونانو وال دغه رنګ ملا درد کمر چې دا خو حجامه په دې چې ډیر زیات تغه کوي تلو سوځیدل شی تل سوځي چاول په چا زخی دغه رنګ وشتانو هغه پر خو مړه دا شای چې د بهترین شای روغنه عامله خلک توفو چې هم بار لږي دا هم بهترین شای ده باوسیر معده ول امراض السر بیا اولادی دا زنانو چې کوم مخصوص مریضان هغه دي امراض دي رسولیان سورایسس و بیماری دا وجود باندې ډیره خوسه بیماری ده هغه هم حجامه سره ډیره زغسی نو موټاپه چې دا الرجی بلډ پریشر کولیسټرول نو الحمدلله دغه بیماریګانې چې دي دا مړه کړي دي نه علاوه ډیره مو کړي دي خو فی الحال ما زین چې دغه راتلی مولانا صاحب خلق دی ویني عوامو ته څه پیغام ورکوي د خپل عوامو ته دا پیغام په اخر چې ورکوم چې الله تعالی انسان ته چې کوم شي ډیر ضرورت او هغه بالکل ته مفت کړه ده یا مفت نه ده مفت غوند ده او به ډیر ضرورت او هوا ډیر ضرورت او رڼا ډیر ضرورت دغه رنګ دی دوايي چې دا دهم د ډیر ضرورت ته علاج معالجه نو دا تیپ چې دا نن دوی پریشاده دوی د بیا دې ته واپس راشي د سایډ افیکټ من عزتمند خبر مورد مولانا شهید الله صاحب احمد یونانی دواخانه اینڈ اجامه سنٹر آباسین مارکیٹ بچکنا منزی عزتمند نزدو علاقہ جات پورا لکی مروت مولانا صاحب مستند علیم دین هم دا اور سره و سره حکمت سره هم وابسته ده 10-12 سال راسه یا واډی افته کاستا عزتمندو تاسو پیسې به کمی خرج کیږي او تاسو نبی علی السلام ګوري وشي ته چې حکم کړای چې دا داسې الله ورته وایي چې لاړ ساو دا حکم د تاباره چې جامه دی وکینو عزتمندو په بچکنا منځو باندې بغیر دی پیس ناستا او تاسو دی پاره د خلکو مستفید کوونو دی پاره چې ما نسک فائدہ دو خلق واخلي د عزتمند ټولو ملګرو ته درخواست چې حجامه یا د تیپ سره کومي خبرې نو مفت مشورې بغیر د پیس دوی خرڅه خو به بالکل تر باندې را درومي د عزتمند سایډ افیکټ نشته دي یقینا د تاسې موډه په سیادت چې کار کوي او عزتمند مرد کمیونټي आवाज مقصد دا ده چې چیرته عوامو ته چیر شي فائدې نه موږ به دا خبره تاسو ته وجاګر کوو باقی مننه نه منل دا خلکو باندې دارومدار ده عزتمند مولانا صاحب الله دې خوشاله ساته مشتری ټیم را ک ډیره مننه عزتمند مخته شیر کو کله چې تاسو و شیر لوجنه چاته فائدہ ورسیږي یو بیمار شخص لکه پوره انسانیت ته چې فائدہ ورکړل نو عزتمندو فرمان مروت تاسو سلام